بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا خلقوا كفروا كفر كراو لن نؤمن بهذا القرآن إيمان راوړو بهذا القرآن بدي قرآن باندې ولا بالذي نبغ باندې بين يديه جمع ذکر ولو ترى كشفت ويني فاوك الظالمون ظالمان موقوفون ودول شيئا عند ربي فلذرب ديو يرجعوا جراجر بعضهم بعض رونا إلى بعض بعض القول وينا يقول الذين وباخر استضعفوا جزاء فكن لشيو للذين كساندا استكبروا جتكبر كرهو لولا انتم كچرت نوي تاسو لكنا نخام خويب منغا مؤمنين المؤمنان وقال الذين كفروا دجه الذين كفرون مراد مشركين دا عرب مراد کفار مکو د اهل کتابنا د رسول علیه السلام متعلق تپوس کړو نو اهل کتاب ورته خبر ورکړو چې بشکه هغه عمومي صفت د رسول علیه السلام په کتاب په تورات کې لري صفت شته نو دغه خبره مشرکان غصه کړ نو ویلې چې موږ هرګز نه به دې قرآن ایمان راوړو او نه په هغه باندې چې بین یدیه مخې د کتابونه متقدمه دي تورات انجیل مخې د قیامت دی په هغه باندې ایمان نه راوړو ولو ترى دا شرط که چېرته ته وینې هغه وخت چې ظالمان ودرولې شوي په نزد د رب لرأیت امرا فظیعا نو خامخا ته به وینې یو امر شنیع یو قبیح امر او کار به ته وینې د لو ترا لپاره جزا حذف شوي قال الذين هغه لږ استکبروا چې تکبر کړی وو للذین هغه خلکو ته استضعفوا چې ځای پخې شوي هغو نحن منگا صددناکم من نکل کا زران الہدا دے جائتنا بالو دوسرے اسفاو کی جاءکم چراغلے و دائی دائی تازو تا بل کنتو بلکہ تاسو مجرمان وئی کافران کے بدبخت یو مشاران دا آغن استکبروس الذین استکبروس صرف تعبیر کردی بل زعفا دی اغا اتباع دی دا اغن للذین استضعفوا سره تعبیر کړي د دې په خپل من کې بحث مباحثه او جګړې دا او بیان وقال الذين وبويا كسان استضعفوا جزای بغړل شو او للذین كسان دا استكبروا تکبر کړو بل مکر الليل والنهار بلکې منې کړیو موږ لره تدبیر د شپې او د ورځې استغ وخت تامروننا چې تاسو به امر کوو موږ ته ان نکفر چې موږ کفر وکړو په هغه کې چې تاسو امر کړی موږ ته چې موږ کفر وکړو بالله په الله باندې او وګرځو د الله سره اندادان خدایان واصبر الندامة فکړو الندامة پښیمانی لما کله راو العذاب چې ولید هغه العذاب عذاب وجعلنا الاغلال وګرځولو موږ الاغلال توقن في اعناق الذين بړو دا کسانو کې کبرو چې کبرو اهلو تونا بدلن شور کولا وتا مگر هغه شو هغه یامرون عمل کړو بل مکر الليل بلکې تدبیر مکر الليل خبر ده مبتدا حذف شوی بل سبب کفرنا مکر الليل والنار بلکې سبب د کفر تدبیر د شپې او د ورځې په دې ځای کې دا تدبیر د شپې او د ورځې شپه او ورځې ماکرین تدبیر کوونکي ګرځولي دا اسناد مجازي یا
بل صدقتمونا بلکې تاسو منې کړی موږ لره مکر اللیل والنهار په تدبیر د شپو د ورځې نو پس مکر بیا منصوب دی په ظرفیت یا بل صددنا منې کړی موږ لره مکرکم تدبیر ستاسو په موږ باندې په اللیل والنهار وأصروا فتبجعوا الندامة ندامت لما كل رأوا العذاب شويني أو عذاب شو عذاب وين نديو بندامت فت زكاة ديو بالكل ديو بالكل دسي شيلك كارنا أو گونگیان دسه باشي چې دیو ګونګیان دي نو لهذا دیو چې کله عذاب وي نو زبانونه به خبرې نه کوي او د زبان د دیو به مشغوله شي د اظهار د دې نه خبرې اظهار نه شي کولی وجعل الأغلال او ګرځولې دې منګه الأغلال توقنا بي أعناق الذين پړنده کسانو کې کفرو چې کفر کړو دسه ونه ویل چې وجعلنا الأغلال في أعناقهم بلکې الذين كفروا ورسراو د پاره د عموم د موصول او الذين كفروا چې په دې کې داخل شي هغه کافر چې هغه تابع دی او غیر تابع دی هغه ټول پکې داخل وما أرسلنا من لو لقرأ في خلد البيوكلك من نذير إيرون كي إلا قال مگر ویلو مترفوها خوشعيش خلقو دا آغا کری إنا بشک منگا فا آغا باندے جے تاسو لقرأ شوی بدے باندے کافرون کبر کون کیو وما دا کلام راوڑ شوی دے لپار دا تسلی دا نبی علیہ السلام نو دا د تسلی د نبی علیه السلام دپاره دا کلام راشي چې څومره انبیا راغلي دي خوشایش خلکو په هغه پسې خبرې کوي او هغه په کفر کړی دی وقالو ویلو کافرانو نحنو منګه اکثر اموال زیات یو اموالا د جهاد د مالونه او اولادونه د جهاد د اولادنا وما نحنو منګه بمعذبین چې موږ له عذاب راکشي اکثر من ډیر زیادو د جهاد د مال نه د اولاد نه میر کوم ستاسو قلت ورته ووایه ان ربي بېشکه رب د ما یبسطو رزقا پراخه کوي رزق لمن دپاره د هغه چې یشاء چې خوښوي د الله ویقدرو او تنګوي ولكن اکثر الناس لكن اکثر د خلکو نه لا یعلمون نه پوهېږي الله جواب چې الله رزق چاله زیاتی او چاله تنګی دا په مشیت د الله دی په دنیا کې چې د الله اراده شي چاله رزق ډېر ورکړي چې د الله اراده شي چاله مرګ چاله مال ډېر کم ورکړي نو په دې باندې هغه امر د ثواب او د عقاب په دې باندې نشي قیاس کولی چې ای کافرانو تاسو دا وایي موږ به اکثر یو په مالونو کې او په اولاد چې موږ نه اکثر موږ مالونه او په مال کې زیات نو موږ به عذاب نشي راکولی وما اموالکم دې مالونه ستاسو ولا اولادکم نه الله سوزو بالله باغ طریقه باندې تو قربکم چې نږدې کې تاسو نه اندنا په باندې زلفا په مرتبه سره الا مگر من هغه څوک آمنه چې ایمان راوړ او عمل کړی صالحا فاولئک دغه خلک لهم دا غوره جزاء الضعف بدل د ضعف ده بما عملوا په سبب دا باندې چې عمل کړی وو وهم او فی الغرفات په بالغانو کې آمنون په امن سوی وما اموال ولا اولاد په دې آیاتونو کې دا نفي کوي چې کثرت د رزق او د مال دا د سبب او د تقرب او د کرامت نه دی
ستاسو څه به ای کافرانو اکثر به یې د مالون نه او د اولاد نه خو دا نږدې ذریعه د دې نه چې تاسو په دې باندې الله ته نږدې شئ په دې باندې تاسو الله ته نزدېکت او تقرب نه راځي الا مگر هغه څوک امانه چې ایمان راوړلی او عامله صالح عمل کړی صالح استثناء د مفعول ده تقربکم او که تقربکم کې خطاب عام شي مؤمنانو او کافرانو ته دواړو ته وشي نو الا من امنه کې استثناء متصل او که چاته به تقربکم کې خطاب کافرانو ته شي الا من امنه استثناء متصل دا او که چاته الا من امنه دا استثناء د مالونو او د اولاد نشي نو الا اموال من امنه نو بیا استثناء متصل والذین خلقوا یخشون چې کوشش کوي په آیاتنا په آیاتونو منګه معاجزین عاجز کوونکی اولئک دا خلق په عذاب کې محضرون په عذاب کې محاضر کړل شوی په عذاب کې گرفتار کړل شوی قل ورته وایه ان ربي بشک رب زما یبسط رزق بره هغې رزق لمن دبر دغه چا یشاء چې خوښه یې د الله من عبادي د بندګانو خپل نه ویقدر له او تنګوي الله تعالی دغه لپاره وما انفقتم او هغه چې تاسو ورکوئ من شیء د څه شي نه فهو الله تعالی یخلفه قایم مقام ورکوي هغه لره فهو الله تعالی یغني ورکوي په بدل د هغه کې او الله هو الله تعالی خیر الرازقین غوره د رزق ورکوونکو نه دی ان ربي رب زما براخه کوي رزق او تنګوي نو چې ټول الله طرف دی چې پراخوالی د رزق او تنګي د الله طرف نه بیا د انفاق نه مه یېرېږئ بلکې ما بیا ما انفقتم ترغیب دی چې انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې مالونه ورکړئ رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي ما من یوم نه د یو ورځ چې سبا کې بندګان به دی کې الا مگر نازلېږي دوه فرشتې چې سبا کې دوه فرشتې یو فرشته وایي الله ورکې خرڅ کوونکي له خلبن عوض بل وایي چې الله ورکې هلاکوونکي له طرفه مال هلاک څوک مال الله ورکې ممسکه هغه له چې مالونه جمع کوي هغه له هلاکت هغه مال هلاک نبی علیہ السلام فرمائے کل ما ټول هغه چې خرڅ کوي بنده نفقه خپله فعلى الله فالله باندې خلفها فالله باندې ورکولي په بدل د دې باندې ضامنن الله وجز ذموار الله ذموار مګر هغه نفقه چې خرڅ کړي په آبادۍ کې یا په معصیت کې نبی علیہ السلام فرمایلی انفق ته خرڅ کوه ابن آدم انفق علیک به تا باندې خرڅ کولی شي او هغه چې تاسو خرڅ کوئ د څه شي نه نو الله تعالی یخلفو په بدل کې ورکوي هغه مقام یا په دنیا کې ورکوي په مال سره یا په قناعت سره ورکوي هغه چې خزانه را یا په آخرت کې ورکوي ويوم آمن يحشرهم چراجم بك الله تعالی دې خلق را جميعا ټول ثم يقول بیا الله تعالی للملائکه دې فرشتو ته هؤلاء دا خلق اياكم تاسو لا كانوا يعبدون چې واده کو دې خلق تاسو عبادت الله بچاته وي فرشتو ته وي فرشته ذکر کړي ځکه چې دا د عربو اشرف د شرکاو د مشرکین د فرشتې د فرشتو اشرف او غوره خدایان هغه به الله چې فرشتې عمر بن لوحی دا د عربو نه تلو په شام تېر شوی
نو اهل شام والا ځلې چې هغه د عبادت د بوتانو کاوه. نو ده ته سوال کړی چې دا څه دي؟ نو هغه ورته وایي چې دا خو زموږ خدایان دي او دا خو موږ نیولي دي جوړ کړي دي په شکل د هغه اشکال علویو پاس اسمانونو کې چې کوم مخلوق دی د هغو په شکلونو باندې دا موږ جوړ کړي دي. نو موږ د دې نه امداد طلب کوو په هغو سره پاسه چې کوم مخلوق او موږ په دې باندې بیمارۍ باران طلب کوو. نو دغه عمر بن لوهی یو بت د دغه نه راوړه حجاز ته. په حجاز کې د بتانو عبادت شروع. قالو ویل به دې کا وبوی دا خدایان دا فرشتې ووایي الله ته فور د کمل سبحانک پاک دې الله ته ولینا ته ولی زمونږ یې من دونهم ما سوا لدي بل کانو بلکې او د هغو یعبدون دې قبر مې بات کولو جن اکثر د دیونه بل باندې با مؤمنون ایمان راوړو. دا خبره به فرشتې وکړي چې دې عبادت کوو د دین د دې وجې نه چې چېرته نه چېرته به موږ باندې څه عذاب د الله را نه شي. د جن شیطانان فرشتې وایي فالیوم نن ورځې لا یملکو مالک باندې بعض ساتنه له بعض دپاره د بعضو نفع د نفع ولا ضر او نه نظر. ونقول من بوي هكذا ذكر موجود ربك ذوقوا وسقي عذاب النار عذاب دورا چې تاسو دې درا تو کذبون تاسو جن کاو دې درا. فاليوم دا د جمله هغه چې فرشتو ته ویل شي چې کله د دیو د خدایان فرشتي د دیو نه براعت وي چې بل کانو یعبدون جن او دیو د تبرې اظهار وکړي چې موږ عبادت یې نه کوو. نو په دغه وخت کې به فرشتو ته وویلی شي فرشتو ته به وویلی شي فالیوم نن ورځې لا یملکو بعضکم لبعض چې مالک به نه بعض ستاسو لپاره بعض نه نفع ضرر. الله به فرشتو بعض علما ذکر کوي چې دا به فالیوم کافرانو ته به دا وویلی شي په جنت ورځ. وإذ تتلى وغير الأوس كشف لمن آياتنا دمنا بينات واضحة قالوا بالباغ ما ذان لدا إلا رجل مگر رجل لسڑے يريد إرادة أن يصدكم چمني کے تازرا اما دانا كان يعبد أبام شو عبادت کا پلنو دمن أردانا چه عبادت کاو دانا منی کے چه عبادت کاو أباكم لرنو استاسو. وقالوا البحر ما هذا نريدا وقالوا البحر ما هذا نريدا إلا إبكن مگر دروغ دي قديم مفتر لكشمي. وقال الذين آمنوا بجكم البحر فكل شراك لها إن هذا نريدا قرآن مگر سحر دي مبين واضحا. وإذا تتلى عليه فدې آیات کې اوس بیان د بعض آخر دی د کافرانو ویل هغو ما هذا نه دی دا نبي اشاره به یې کوله په هذا سره دپاره تحقیق اما د هغه نه سم نه کوي چې عبادت به کوو پلرونو ستاسو ګوره ابا یې پکې ووایه دا د دې د ابا یې د دې لپاره چې دا حرکات ورکوي هغه عصبیت لره دیونه هغه عصبیت پلرونه دا داسې سړی دی چې ستاسو پلرونو او نیکونو ته هغه د غلطۍ نسبت کوي او دا مبالغه ده په تقریر ته دی او کې به شرک چې به دې شرک باندې دیو مقرر پاتې شي ځکه اباؤنا وما آتیناهم من کتاب وما آتي او من نور گیا ہوتا من کتب اندس کتابنا یا دروسونا آچے درس کولا ہو دے کتاب لرا اللہ و دی عرب ہوتا من سے کتاب میں نہیں بولتے چھ دیو درس کول
او دوی پېژانده چې دا خپله صناحت وما ارسلنا موږ نه لګلې دیو ته مخکې سره من نذیر راونکې الله و چې مخکې را دی موږ دیو د سیرونکې هم دی وكذب الذين دروغجن کړي ها کسانو من قبلهم چې مخکې را دی نه وو د دې کافرانو چې مخکې وو هغه دروغجن کړي څوک انبیا وما بلغوا او نو رسیدلی دا اهل مکه معشار لسم دا غدا آتیناهم چې موږ ورکړي وو هغو ته فکذبونا هغو دروغجن کړي رسولان زموږ فكيف كان نكير نصرنجره نكير إلى والزمان دا آيات مذهب دار چې مخکینی امتونو لا چې موږ څومره نعمتونه ورکړي څومره احسانات هم دوی کړي دا عرب دا او دا امت دا عرب دا دا هغو لسمې حصې ته هم نه درځي معشار لسم بعضې وایي چې معشار عشر العشر یعنې شلم هغو ته دی نه ورسېدلي او هغو څه چل کړی او تکذیب د رسولانو یې کړی نو لہذا دیو خو بخامه دیو هم دا هغو په نقش قدم روان دي دیو هم تکذیب د رسولانو کوي بعض علما ذکر کوي وما بلغوا او نو رسېدلي دا مخکیني امتونه معشار ما د لسمې هغه ته چې موږ ورکړی و د اهل مکې ده اهل مکې ده چې الله یې موږ څومره هدایت ورکړی و بیانات هم ورکړي هغه مخکینو ته هم د هغې لسمې حصه نه ورکړي او د دې باوجود دیو تکذیب وکړو د رسولانو قل ته ورته ووایه ای نبي انما بېشکه اعظکم زه نصیحت کوم ستاسو ته بواحدة په یوه خبره یوه خبره ان تقوموا لله چې تاسو ودرېږئ الله لره مثنا دو براده او تنها دنه ثم تتفکروا بیا فکر وکړئ تاسو ما بصاحبکم چې رښتیا به ملګری ستاسو باندې من جنه لیونتوب ان هو نه دا نبی الا نذیر نرونکی دی ستاسو لپاره بین یدی په مخې د عذاب شدید سخت ان تقوموا بدل د واحد یا خبر د مبتدا موجود دی چې یا دا واحده ودرېدل ستاسو دي الله یا مقول لآني ان تقوموا او مطلب دا دی چې تاسو الله د دوت به ودرېږئ تنها ودرېږئ بیا فکر وکړئ راجمع شئ فکر وکړئ یو فکر وکړئ اجتماعیت سره فکر وکړئ او وګورئ چې ملګري ستاسو نبي دی په هغه باندې لیونتوب نشي دی عربو به رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله ورته تاسو فکر وکړئ راغونډ شئ په رسول لیونتوب چاته قل ته ورته وایه ما سألتک من اجر هغه چې زه سوال کوم تاسو نه اجر نه په هغه هغه ستاسو لپاره شو او دا مضمون خو په ان اجر نه اجر تمام مگر فالله دی او الله تعالی په عرش باندې شهید ګواه دی او بل آیت ذکر کوي قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة بالقربى او موده بالقربى خو اجر نه فبلغت ما أسألكم عليه أجرا إلا من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا قلت ورتوا إن ربي بشكر الدماء يقذف ورارتي بالحق حق لرا علام الغيوب دسي رب دي علام الغيوب ذات دي رب دماء يقذف ورارتي قذف ورارتي په کولو سختو سره کذب مجاز د القانه وراته حق چاته وراته زړه د هغه چاته چې خوښي هغه د بندګان د الله کې چې د الله څخه خوښي هغه ته
دا هغه به زده کړي حق پروا کوي دا قل ته ورته وایي ان ربي بېشکه رب زما یقذف ارتوي حق لره اقطارو د ځمکې ته د ځمکې اقطار الله تعالی دا حق ورکړي قل ته ورته وایي جاء الحق راغی حق وما یبدئ الباطل او نه پیدا کېږي باطل وما یعید او نه راګرځي قل ته ورته وایه ان ضللت که ته چې ګمراه یم د حق نه فانما بېشکه علی اضل فانما اضل علی نفسي نو بېشکه زه ګمراه یم په نفس باندې وان اهتدیتو که چېرته زه لاړ نو من بعد یوحي الیه چې وایه کړله ما ته رب زما بېشکه رب زما سمیع اورېدونکی دی قریب نږدې دی ولو ترى كجرت تبيني اسمعوا كيف فزعوا شي يريد اليوم تبي بابا ديو خوب زي شي فلا فوتا نشتبهت كده واخذوا او بني ولا شيء من مكان قريب ده مكان لدينا مكان نزل كما موقف كي بدي دولة مكان ده ميدان كي بولاي لو ده دي مكان ده ولا شيء ورته یا مکان قریب نه ودی ولا شي لا ساتز مکرا درې ساتز مکوان دی الله تعالی ورې یو خدای به ورور دی خبر قبول او اخذو او نیول شو او د مکان قریب نه چې د صحرا د بدر نه ولول شو قریب د بدر ته ورېدا یا د لاندې د قدمون نه دیونه به ونیول شي لاندې کوم ځای قدم دی دا هغه لاندې ودی ونیول شي الله به زمکه به خطر راګاږي وقالوا ويباغوا آمنا به من ایمان راوړل باندې چې کله به خلکو باندې عذاب راشي نبی باندې وایي چې موږ باندې ایمان راوړل وأنه چاته ده لهم دور برا التناوش اغسل من مكان بعيد مكان لرينا بیا ودیو پټیر لري مکان دي نو د لري مکان نه بیا اغسل دی یو شی سګي سوال دا امن نبی دا په پکاو چې بدار تکلیف کړي په دنیا کې اوس خو دنیا ختم شوه د آخرت د دې تل چې اتا دی امن دا وای نو دا خو د ډېر لري نه مکان نه اغسل دي دا ول چته دې د پاره اغسل د مکان لري دا د حساب کور دی اکابر دا د اکی امن نه ویل سپای د فاوت دا اوس په ډېر لري مکان کې دي ا مکان د امن د جګو دنیا او په دنیا کې واو دا تکلیف واګه دی ونه وقد كفروا بيوم تخذل كبر كراغو بلعق باني من قبل مخيم ويكذبون بالغيب او ارتل باغو بالغيب غيب لنا من مكان بعيد مكان لنا ارتل باغ غيب دا مكان يعني دا حق نو ديو دير لري ولاړو مكان لري او په حق به غیب خبرې کولې غیب به کې ورارته درو دا به ورارته حق ته ونږدې کړ که حق ته ونږدې کړو واغه ورته خو د سماع د خبر څه دی په ایمان راوړل وحي بينهم عين بواقيش بما بين ذلك وما بين ذاك يشتهون جخوا خاوا جاء أغبطان بدي كما فعل على غسلن كاربن لشوي بأشيائهم فخدایان په مشرب دغه باندې ومن قول مخي انهم بشکاو كانوا بشك بشك مريب تردد کیو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض الحمد لله سورة فاطر تراول سورة فاطر تا سورة الملائكة سورة فاطر مکی سورة دے البتہ ان الذين يتلون كتاب الله يولا ثم اورثنا الكتاب دغه آیاتونه داسې دي چې دغه دوه آیاتونه مدني د سورة فاطر د سورة سبا سره مناسبت داره چې په سورة سبا کې الله د دې په آخر کې الله تعالی اهلاک د مشرکین ذکر
اذا ففزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. دا د دې هلاکت. اوس د کافر په هلاکت باندې چې کافر هلاک شي، په مؤمنانو باندې متعاید چې حمد د الله او شکر د الله دی. ځکه چې د دشمن په هلاکت د هغه په ختمېدلو باندې حمد او شکر پکار دی. نو الحمدلله را د سورت فاتر په اول په دواړو سورتونو کې اثبات د معاد. په سورت سبا کې ویلو قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي، اثبات د او په سورت وطفات در کې موږ چې ان وعد الله حق، چې بشک وعده د الله تعالی حق ده. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. او وعده د الله قیامت. نو په دې صورت کې اثبات د قیامت. په قیامت راوړلو باندې دلایل ډېر شوي دي. یولج الليل فی النهار ویولج النهار فی الليل، دا دلایل چې په دې صورت کې ورغلي. په دواړو صورتونو کې اثبات د رسالت دی. په سورت سبا کې ویلي وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا. او په دې صورت کې هم دا مطلب ذکر شوی دی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. په دواړو صورتونو کې دلایل په قدرت د الله او وحدانیت د الله. دعوه د صورت رد دی په شرک باندې په دلایل عقلیو سره. خلاصه د صورت په دې کې اثبات د توحید دی. رد دی په شرک باندې. تسلی ده په دې صورت کې نبی علیه السلام دره اثبات د باس او د جزا دی. په دې کې قباحت د کفر دی، وعید دی په کفر باندې. په دې کې بیان د بعض اعمالو نافعه او مضره دی چې بعض اعمال نفع رسوي، بعض ضرر رسوي. دا وبیان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ حمد دے اللہ لراغ اللہ فاطر السماوات جی پیدا کہ ان کے داسمانوں دے والارض اس میں کرے جعل الملائکت گرد ان کے دے پرشتو لرا اور رسولا اولی خواندان دج پرشتیری چی خواندان اتحدن دوز پرو دی مسناد دو وسلاسل دری ورباو دسلو یزید فی الخلق زیادت والے کہ اللہ تعالیٰ پا پیدائش کی ہمیشہ اچھو فقید اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بارش باندے قدیر قادر دے. جائل الملائکت اللہ گزون کے لئے فرشتو لرا رسولان. فرشتی اللہ لیگی بما بیند دا رسولان دی بما بیند اللہ بما بیند انبیاء کی. یادا فرشتے وصل کئی بما بین دا اللہ بما بین دا مخلوق کی جو وصل رہا. او دا فرشتے اولی اجنحت او دا اولی اجنحت خواندان دا وزن. بعض چا پر دودی چا دریدی سلوٹ. او د دې آیاتونو کې څه تضاد نشي بل عقل راغلی. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، الته رجال او دلته ملائک رسولا. دا ابو د رسولان دی بل کې څه تضاد نشي. ځکه چې په انسانانو کې چې راغلي دي نو په هغې کې سړي راغلي. یو فرشتي دي هغه رسولان دي خو په بل معنا ده چې هغه انبیا او ته پیغامات راوړي. او انسانان و رسولان هغه خلقو ته د الله پیغامان دعوت او دین رسوي.
ما يفتح الله هغه چې بیرته کوي الله تعالی لپاره د خلکو هغه چې بیرته کوي الله تعالی د خلکو من رحمت د رحمت نه فلا ممسک له نشته بندونکي دغه رحمت لره وما يمسك چې الله تعالی بندي فلا مرسل له نشته پرې ښودونکي دغه لپاره من بعدي وروسته دینه الله تعالی العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا دی یا ایها الناس اے خلقو یاد کړئ تاسو نعمت د الله تعالی په تاسو باندې د الله ډېر نعمت دی اهل من خالق نشته یو خالق غیر الله بغیر د الله نه يرزقكم چې رزق درکوي تاسو ته اسمان او نه او د ځمکې نه لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر یو الله دی فانا چرته توفقون تاسو ګرځولې شوي وَيُكَذِّبُكَ كَچَرْتَ أَعُوذُ كَيْ تَلَرَا فَقَدْ كُذِّبَتْ نُبَتَكِ سَرَدُونَ كَشِيُّ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ فَقِسَنَا وَإِلَى اللَّهِ خَاصَ لَدْرَتَا تُرْجَعُ رَاجِزَ وَلَشِي الْأُمُورِ كَارُنَا وَإِن يُكَذِّبُ فَذِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَتَسَلِيلًا فعموم د بلوا سره کچرته ستا دیو دروغجن کوي نو ته د مخکیني انبیاو اتباع کوه د هغو تکذیب شوی دا تکذیب د انبیاو عامه خبره ده یا ایها الناس ای خلقو ان وعد الله بشک وعد الله تعالی حق العام فلا تغرنکم بدوکه کې دیوانه ته تاسو درا ژوند هغه ژوند د دنیا دی او بدوکه کې دیوانه تاسو په الله تعالی باندې الغرور شیطان پدې کې وعید دی د پاره د آداب پدې خطا د آداب د نبی کې متکافرن ان شیطان بشک شیطان صدر والا دشمن دی فتخذو تاسو ورشه دي عدوان دشمن انما بشک یتورا طلب کوي هغه حزبه جماعت فل ليكونوا لبيبه شيء من اصحاب السعير د خواندانو دورنا آکسان چې کوبره کړل دا پر عذاب نه عذاب دی شدید سخت آکسان چې ایمان راوړو او عمل کړو هغه صالحان دا مولا بار بخنه دو اجر او اجر دی کبیر الوی زبرستان په دې صورت کومه دې ګل ان شاء الله